أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة السجدة مكية. سورة السجدة مكي سورة دا سورة السجدة شروع شو مكي سورة دي او رسول اللقمان سره ربط مناسبت داري چې په سورة اللقمان کې د الله تعالی وحدانیت ثابت شو په دلایل عقلیه او نقلیه او دوه سره. هغه کې عقلي دلایل هم ذکر شو، نقلي دلایل هم ذکر شو. اوس دغه دلایل نو وروسته په دې صورت کې د مؤمن او د کافر منځ کې فرق ذکر کیږي په ظاهري علامات سره. چې کم کسان د الله تعالی وحدانیت منل د ظاهري علامات استوي او کم خلک د توحید دشمنان د نبی علامات سره. د دوه فرقو علامات به ذکر کیږي، دا غوي نشانه به ذکر کیږي. ځکه ډېر په دې به سړی د جغبې کافر خونوم به د مسلمانانو استعمالي او ډېر په دې به سړی د خلک د الزامات په لګي غلط نمونه بوته وي خدا به مؤمن موحد. نو دا مسله به د علاماتونو حل شي چې کله علامات یو پیژندل شي. دا د سورۃ اللقمان سره مناسبت دي. ترتیب په حواله سره چې کله د اسمان نه د نازلیدنو دا په نزول کې 75 نمبر سورت او سورۃ المؤمنون نو ورسته نازل شوی دی. دلته په ترتیبی مصحفی کې یعنی قران کې دا 32 نمبر سورت او دا دوه ترتیبونو تفسیری احوال په اولنی سبقونو کې تیر شوی دي چې ترتیب نزولی ځان لري، ترتیب مصحفی ځان لري. بیا نزولی د مصحفی نه مخالف ته ویلي مخالف ته دغه وجوهات مخکې تیر شوی دي. د دې صورت مرکزی مضمون او عنوان څه شی دی؟ دا غون صورت به اثر کې کوم خبره ثابتې کوم خبرې له زور ور کوي. د غون صورت مرکزی عنوان دی د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق ثابتول په علامات سره. د مرکزی مضمون او عنوان دا غون صورت چې کوم دی په دوه حصو کې تقسیم دی. نو اولنۍ حصہ تقریبا د 18 نمبر آیت پورې دی او د 18 نمبر آیت پورې چې کوم سبقونه دي نو هغه خلاصه ده چې په اول سره کې په ترغیب ذکر شي قران د قران واقع د الله تعالی کتاب دی. دا څنګه صداقت د کتاب ذکر شي چې قران واقع صحیح کتاب دی. دا غي نورسته به د کافرانو علامات ذکر کیږي منځ کې او ور سره به زجرونه ذکر کیږي. دغه مضمون به تقریبا د 14 پورې جاری. 14 نوال اخو به د مؤمنانو علامات او د هغې د لپاره بشارتونه منځ به ذکر کیږي. در 18 نمبر آیت پورې سبقونو خلاصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الله په معنا د دې حروف باندې حروف مقطعات ورته سرتونو بسر کې موجود دي، دلته کې هم موجود دي. باسونه مخکې تر شوی دي. تنزيل الكتاب نازل الذي كتاب لا ريب فيه الشك نشته بدی کې من رب العالمین طرف رب د مخلوقات نه دی. دې د ویل کېږي صداقت د قران چې قران صحیح کتاب د رښتونه کتاب او بدی کې د عیب او کمزوري د څنګه نشي ثابتول چې هغه صاحب ذهن کې شک راولړ چې قران آسماني کتاب نه دی. د څه کمزوري دي کې د سره شته دی. لا ريب فيه الشك نشته بدی کې ان دغه د شک قابل مضمون د سره موجود نه دی. دغه ځکه نه سره دلیل ونیسو اعتراض وکړي چې قران صحیح نه دی. نو بده وجه باندې کڅو بده باندې اعتراض کوي چې یاره بده کې کافران خو نه مانی ډېر خلک نه مانی هغه په شک کوي. نو موږ وایو شک هغه ته وایي چې کم شک په دلیل باندې پیدا شي. کم شک چې په دلیل سره پیدا شي هغه ته موږ شک ویل چې دا شک دی. خو چې کم به دلیل پیدا کیږي دا شک بڑو په شک شمار نه دی، شک نه دی، د پالتو شي. دا تش زد بدنیتی جهالت او طویل شو لیکن شک وته نشو ویل. من رب العالمین طرف در رب د مخلوقات نه دی. ام یقولون افتراه بلکې دوی وایي چې رضان نه جوړ کړي دي. دا زجر دی د کافرانو لپاره او د کافرانو علامات چې کافرانو څنګه خلق دي. نو یو زجر شو بل پکې دا غوي علامه ذکر شو. ام یقولون افتراه بلکې دوی وایي چې رضان نه جوړ کړي دي قران. الله تعالی بل هو الحق بلکې دا قران حق دی. من ربک صدر رب طرف نه دی. لتنذر قوما ما اتاهم دې د پاره چې تویر هغه قوم چې نه دراغله حقیقت من نذیر نه ير ورکونکي. ته قران حکمت ذکر چې قران څه د پاره نازل شوی دی. لتنذر قوما ما اتاهم هغه قوم یې اول ته مقصود دی چې کومه د وسط پر پیغمبر نه دراغله او ردی سره سره بده کې پټ
دویمه اشاره دی خبرې ته ده چې دغه موجوده کافرانو ته د پیغمبر راتلل او بدوی کې بیا د پیغمبر هدایت او دغه دین نافذول ډېر ګران کار دی. ولې ګران کار دی؟ ځکه دا داسې خلک دي چې د اوسه پورې د پیغمبر نه دی راغلی، دوی دین څه پېژني، شریعت څه پېژني، د الله تعالی صفتونه څه پېژني، نو دومره ناشنا خلکو د دین مخامخ کړي نو هغه به څه قبول کړي؟ ډېر په ګرانه به قبلوي، ډېرې غټې قربانۍ به غواړي. لکه د یو سړي خاندان داسې دی چې هغه د مخکې نه مذهبي خاندان دی، خلک مشران مذهبي دي، عالمان دي، یا د اسلامي تحریکونو سره به نږدې رابطو کې پاتې شوي دي، د علماو سره پاتې شوي دي او دین سره اشنا دي، دین اصول پېژني. نو د هغوی بچو کې خامخا د دین ډېر اثار او ډېر معلومات دي، بچو ته هم بیایي. نو هغې د دین خبره کوي ته غوږ هم دي، په خبره باندې پوهېږي، ډېر په احترام باندې کیني، تاسو سره خبرې ته غوږ دي. هغه خلک ووایه چې تش براینا مسلمانان دي، هغه د ډمانو د کورونه دي، د نورو عیاشو ګمراهه ظالمانو د وحشي خلکو د کورونو نه دي او دین او اسلام د سره پېژني نه. هغوی د اسلام په مقابله کې پراپیګنډي معلومي دي، ډرامې ورته معلومي دي، نو هېڅ نه خبر نه دي. او ته ورشې دغې خلکو ته د دین خبره کوي، هغې ته د مونځ خبره کوي، د نظام خبره کوي، د روژې خبره کوي، بله خبره ورسره کوي. نو ښکاره خبره ده چې کله به یې سره مني، څومره مشکله به یې مني، څومره به ګرانه په دې کې لاره پیدا کېږي. تاسو مذهبي خلکو ته ورشئ، هغې ته ووایه چې د جماعت کار روان دی، مرسته راسره وکړئ، یا مدرسې کار روان دی، څومره په اسانه باندې خبره قبلې تعاون نسه کوي. د دې په مقابل کې هغه خلکو ته ورشئ چې سړي بوره دې خبرو سره بلد نه دي، دا خبرې د سره هغوی اورېدلې دي، نه مدرسه پېژني نه جماعت پېژني، هغې ته به چانده را کله به دله درکړي، کله به دا خبره اثر کوي. نو دا ښکاره خبرې شولې چې کوم قوم ته د مخکې نه نظیر یاروونکی څوک راغلی نه وي، نو په هغې کې لاره پیدا کول ډېر ګران کار وي. نو دې کې اشاره شوه د مشرکانو دپاره یو قسم د زجر دی چې که تاسو د دین دشمنان وئ نو تاسو ته دومره ګناه نشته، ځکه چې مخکې تاسو څوک نه دی راغلی، تاسو ته لار ښودلې نه ده، تاسو ته یاره ورکوونکی کس ته سره راغلی نه دی اوسه پورې. او دویم پکې دې مضمون ته اشاره ده چې دې خلکو دپاره د پیغمبر راتګ انتهایي ضروري او مهم دی، ځکه چې د اوسه پورې څوک نه دی راغلی، نو دې ته به څه دین یاد دي، دې ته به څه خبر یاد دي، ټول به جهالت وي، ټول به رسمونه او شرکیات بدعات کفریات دي، ځکه چې څوک ته راغلی نه دی، خلکو ته د دین دعوت ډېر ضرورت دی، ډېر اهم دی. نو هم زجر شو د مشرکانو دپاره، هم د پیغمبر د راتللو اهمیت او ضرورت معلومیږي، او دې سره سره د کافرانو علامات هم معلومیږي چې نه دی راغلی دوی ته ستا نه وړاندې یره ورکوونکې لعلهم دې دپاره یهتدون دې سمه لار بیا موني. پیغمبر ودې راغلی دې دپاره راغلی خلک سمه لار بیا موني، ځکه د مخکې نه پکې د اسلام څه اثار پاتې نه دي. الله الذي الله هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړي د اسمانونو او الارض وزمکه، وما او هغه څه بینهما چې د دوانو په منځ کې دي، فی سته ایام په شپږو ورځو کې. دا مضمونونه سورې بقره راولي سره وسه پوري بار بار په دې باندې بحث شوی دی چې زمکه او اسمانونه څنګه شپږو ورځو کې پیدا شوي دي، هفته و ورځې د شپږ ورځې دي، کومه ورځ خالی پاتې شوې ده، او د شپږو ورځو کې پیدا کولو حکمت څه و، دغه الله تعالی په لفظ د کور سره پیدا کولی شو. دا ټول مضمونونه بحثونه مخکې من کړي دي، لیکن زمکه او اسمانونه باقي منځ کې کوم څه موجود دي ټول په شپږو ورځو کې پیدا شو. ثم استوى بیا الله تعالی قائم شو علی العرش په عرش باندې، ما لکم نشته تاسو دپاره من دونی بغیر د الله تعالی نه من ولی کارساز ولا شفیع او نه سفارش کوونکی. کم کس چې دا لپاره کار جوړوي نو د خلکو دوه قسمونه، یا دا چې په خپله به اختیارات لري، په خپل لاس بدله کار جوړوي، او یا دا چې په خپله به اختیارات ورسره دومره نه وي، خبره به یې ځای نیسي، په چا باندې به زور راوړی شي، بل چا باندې به کار کولی شي. په دې ځکه کې دغه دواړه لارې چې کوم دي نو الله تعالی نفي کړلي، او دا دواړه د شرک لارې دي. ځکه چې څوک دا عقیده ولري چې د الله تعالی نه بغیر څوک اختیارات لري، دا هم کفر دی. که څوک وایي چې ټیک دی الله تعالی نه بغیر بل چا سره اختیارات نشته، خو داسې خلک شته دی چې هغه به زمونږ دا ناجایز به داسې ومني او به وایي چې بس زما خلک دې معافي کړي، نو دې ته شفاعت ویل کېږي، سفارش قهریه دې ته ویل کېږي. په دې ځکه کې د سفارش قهریه، شفاعت قهریه او د اختیارات او دواړو نه پیښ شوي دي، الله تعالی نه بغیر نه چا سره اختیارات شته او نه څوک په الله تعالی باندې خپل زور باندې هغه د قانون خلاف یو خبره په الله منلی شي، دا دواړه خبرې نشته دي. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ د دې باوجود هم نصیحت نه قبلوئ چې بله لار هم د سره شته دی، نو بیا په چپه لار باندې روان یئ. دا غونډ آیات چې راواخلي د انذار دپاره مثال دی چې لتنذر قوما ما اتاهم، ته ویرې داسې قوم لره چې نه دی راغلی هغوی ته من نظیر هېڅ یره ورکوونکي. د قوم یرول څنګه دي؟ هغه په دې انداز باندې دي چې د الله تعالی پوره صفاتو ته بیان کړي،
د الله تعالی نه مخالف د بلچا مقابله کې د بلچا څومره صفات خدای تعالی لري هغه صفات د نور خلقو نه نبی کې د نور خلقو سره ورې نشته د بلچا پته ما چې نشي نو بارې طریقه باندې بخلق ويرول شي او دین ته براش يدبر الامر الله تعالی تدبیر د کارونو کوي من السماء د اسمانه طرف الى الارض زمکته د کوم کارونو تدبیر کوي دي کې دوه احتمال دي یو احتمال دا دی چې په دنیا کې کم نظام چلیږي څوک ژوند کیږي څوک مړ کیږي څوک بیمار کیږي او دغه شان کې څوک خوشحالي لري څوک غم لري احوال بدلیږي را بدلیږي د ټول احوال په سری د اسمان ناراض دا مطلب دی او بیا ورسته ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون د دې مقصد بدای چې د دنیا د ورانه د نورست دغه ټول هر سبا الله تعالی ته پورته خيږي ټول عمل نامې به الله تعالی ته پورته برکیږي خيږي یو احتمال پکې دا شو دویم احتمال دا دی چې د یدبر الامر نه مراد واحده دنیوي کارونه دي نشي مراد بیا به د سمانه چې یدبر الامر الله تعالی تدبیر د کارونو کې څه مطلب د اسمان نو وحی را لېږي من السماء د اسمان تر د الارض زمکه ته زمکه کې د وحی نظام د اسمان نه کیږي او دا خبره هم ټیک ده ثم يعرج بخيج دي الله تعالی ته الیه دی الله ته سوخي جبرائیل السلام فی یوم فاغورز کی کان مقداره چې د اندازه هغه 1000 سنه مما تعدون زر کاله د هغه نجتاس شمیري به معنی د شوا چې د زمکه نواله د اسمانه پورې مسافت او فاصله د 500 کاله ده 500 کاله سفر ده بیا د اسمان نشره شو کتر کوشي 500 کال دا شو به چې واپس اسمان د خجن 500 دا شو د 1000 کال شو په دنیوي لحاظ مندر 1000 سال او د دنیوي حساب باندې 1000 سال فاصله ده لیکن جبرائیل علیہ السلام دا غونډه په یو ورځ کې وای یو ورځ کې لاړم شي او رام شي هغه سفر چې انسان په 0 کالو کې کولای شي لو راتله اسمان ته په 0 کالو کې کېدل نو جبرائیل علیہ السلام دغه په یو ورځ کې دوه سرته د دوه 0 کالو سفر په یو ورځ کې سرته ورسي دا مطلب یې او دا مضمون هم ډېر حدیثونه تایید کړي شي حدیث مبارک کې چې نبی رسول الله فرمایل چې زمکه د اسمان منځ کې مسافات او فاصله 500 کاله نو چې یو طرف 500 کال چې د بل طرف 500 کال چې 500 نظر کال جوړيږي نو دا آیات دغه تشریحات هم د آیات سره سمون خوري ذالک عالم الغیب دا الله تعالی خبر دی په پټو سيزونو باندې غیب څه ته ویل کېږي غیب هر هغه شی ته ویل کېږي چې انسان د نظر نه پناهي غیب اوس غیب په نسبت د الله تعالی باندې جواغ لین هیڅ شی غیب نشته هر شی الله تعالی ته حاضر دی شي الله تعالی پورا خبر دی دغه کې چې کوم د غیب ذکر د په نسبت د انسان باندې چې انسان کوم شي ته غیب وي په نسبت د انسان چې کوم شي غیبي دغه څه په نسبت د الله تعالی باندې جوالي د غیب نه د پښې شان نه نو الله تعالی خبر دی په پټو سيزونو باندې په غیب سيزونو باندې چې کوم د انسان د نظر نه پناه دي خدای الله د نظر نه بیا هم نه پناه کیږي والشهاده د ښکارا سيزونو الله پويږي په ښکارا سيزونو پټو سيزونو ښکارا سيزونو باندې یو شان دي العزيز الرحيم الله تعالی غالب او مهربان دی دا آیات چې کوم دی د مخکینی سبقونو د پاره دلیل شو چې تاسو د پاره الله تعالی نه بغیر هیڅ اختیارمن نشته او نه په الله تعالی باندې څوک بزور به خبره منلای شي د ټول نظام تدبیر الله تعالی د اسمان د بر نه کوي نو چې دا ټول خبرې د الله تعالی سره شوي نو ته به دې خبره باندې پوه شې چې د الله تعالی د منلو نه بغیر تاسو سره بل لار شته دی نه ته به مجبورن د الله باندې د بلچا نشي منل الله په مقابله کې اوس ته خاطر څنګه پته ولګیدل چې دا ټول هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي او بلې چا سره نشته ځکه یو دلیل لاغې د لپاره دلیل دا دی چې الله تعالی په پټو سيزونو ښکار سيزونو باندې یو شان کوي او بدی مخلوقاتو کې بدی کائناتو کې هیڅ د څه نه چې پټ سيزونو ښکار سيزونه یو شان پیژني نو دا نظام د کائناتو نظام هغه سوچ چلول شي پټو سيزونو ښکار سيزونو باندې شان پويږي او هغه سوچ کې نشي چلول چې کم ښکارا باندې پويږي پټو باندې نه پويږي دغه شان د کې د الله تعالی بل صفات چې کوم نه غالب دی العزيز غالب هغه چاته ویل کېږي چې د قبضې نه هیڅ بار کې دی نشي هیڅ د غریب نظام استل نشي په دنیوي نظامونو کې رسې چې کله د یو ریاست او یو طاقتور خلکو سره د لانجراله اغزه نخپیو باسه برزګین تل راشه برزګ خپل خپل ژوند ته وي سم نشته او دنیا مجرمان د سکه د برزګ نور زګین تزي لیکن الله تعالی چې دی نو الله تعالی عزیز غالب د هیڅ تختیدې د نشدان د بچ کولې نشي دنیوي مخلوقات کو څومره قوتونه او ولري څومره صلاحیتونه پیدا کی خدای عزیز ځکه نه دي چې خلک تختیدې چې خلک ځان بچ کولې شي الله تعالی عزیز د هیڅ کې د غریب نظام خلاصولې نشي په زور باندې نو چې کله د الله تعالی د قبضه نه هیڅ ځان بار کولې نشي
دا دلیل شو په دې خبره باندې چې الله تعالی د منلو نه بغیر تاسو سره د بل چاره نشته چې بل چا ومني د الله نه مانی دا لار تاسو سره شته دی الرحیم مهربان دی د مهرباني سره دا دلیل شو په دې خبره باندې چې څومره خلک مجرمان دي ګناګاران دي وختونه په جهالت او غفلت او ګناونو کې تیر کړي دي هغه خلکو د لپاره ترغیب د توبې دروازې کولاو دي په حال هم کې تاسو توبې وباسئ نو بسترې شي او تاسو سره موقع شته دي د توبې دروازې باندې نه دي د ګناونو د پرې خودلو هغه لارې بندې نه دي لہذا تاسو ګناونه پرې خودلی شي